أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. دې رکوع کې د مخکنی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د يهود متعلق د ایمان خبرې کړې چې دې تاسو ایمان راوړئ محمد صلی الله علیه وسلم باندې، او په دې دریو آیاتونو کې د يهودو د اعمال صالحه او تلقین دی هغې ته تاسو اعمال صالحه وکړئ. رب د دې آیاتونو د مخکنی آیاتونو سره دا دی چې مخکنی آیاتونو کې د ایمان ذکر او د ایمان تلقین او هغې ته د ایمان دعوت، او په دې دریو آیاتونو کې د اعمال صالحه او دعوت ته تاسو اعمال صالحه کوئ. نو الله پاک دلته فرمایي واقیموا الصلاة، او تاسو قیم کې منځونه، وآتوا الزکاة ورکوئ زکات، ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین د رکوع کوونکو سره. اقیموا الصلاة اقامت دې ته ویل شي چې په مونځ کې خشوع وي، حضور وي، د مونځ الفاظ هم ټیک وي، او په مونځ کې دهان وي، په مونځ کې یقین وي، دا ټولې خبرې چې پکې وي نو دې ته اقامت ویل شي. نو الله پاک وی مونځ، الله پاک داسې نه دی ویلی چې تاسو مونځ وکئ، بلکې مونځ قایم کئ. وآتوا الزکاة او زکات ورکئ، ورکعوا مع الراکعین تاسو رکوع کئ د رکوع کوونکو سره، ان تاسو مونځ وکئ د مونځ کوونکو سره. نو دلته الله پاک جل جلاله مونځ نه دی ذکر کړی، صرف رکوع د مونځ یو رکن ذکر کړی دی، د مونځ یو جزء ذکر کړی دی. نو دلته کې ذکر د جز دی ذکر کړی، خو الله جز دی، خو مراد ته کل دی. یعنی الله پاک رکوع ذکر کړی دا، خو مراد ته ټول مونځ دی، مراد ته ټول مونځ دی. او دلته کې الله پاک جل جلاله رکوع ولې ذکر کړل، سجده ولې نه ذکر کوله، قیام ولې نه ذکر کو. وی دلته رکوع د دې وجې نه ذکر کړی چې د یهودو په مونځ کې رکوع نه وه. دا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم خاصیت دی، دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نښه ده چې دی رکوع کوي. په نورو امتونو کې رکوع نه، سجده وه، قیام و، خو رکوع پکې نه وه. نو دلته چې الله پاک جل جلاله رکوع ذکر وکړو، تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره، نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ای یهودو ستاسو دین چې کوم دی منسوخ شوی دی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ او د هغې سره رکوع کوئ، ځکه چې د نبي علیه السلام د امت په مونځ کې رکوع شته دی او ستاسو په مونځ کې رکوع نه وه. نو دې رکوع کې دې طرف ته اشاره ده چې تاسو په نبي علیه السلام ایمان راوړئ، د الله د پیغمبر او د صحابو سره یو ځای مونځ وکړئ، مطلب ایمان پې هم راوړئ، د هغې هغه مونځ هم چې کوم دی زده کړئ هغه وکړئ. دې کې دې طرف ته اشاره تاسو ایمان راوړئ، او بیا د صحابو د مونځ په شانتې مونځ وکړئ، د هغې سره مونځ وکړئ. ورکعوا مع الراکعین، او د دې نه دا مسله هم معلومیږي چې جمع ضروري ده، جمع ضروري ده. د بعضې صحابو او د تابعینو د هغې مسلک دا دی چې جمع یعنی جمع کول، امامتۍ سره مونځ کول دا چې کوم دی واجب دي. او بعضې صحابو مسلک دا دی چې هغې وي بغیر د عذر نه د یو سړي ځان له مونځ نه کېږي. مثال بیمار دی، یا ورته یره ده، دشمني ده، نو که دی په کور کې مونځ وکړي د په کور کې مونځ کېږي. خو چې د کوم سړي عذر نشته دی، شرعي عذر ورسره نشته دی، او دې ځان له مونځ کېږي، نو د ځان له مونځ اړو کېږي. خو د جمهورو صحابو او تابعینو مسلک دا دی چې هغې وي دا جمع یعنی امامتۍ سره مونځ کول سنت مؤکده دي. خو د سړي نه یو ټیم مونځ قضا شي، نو دا سړی د ملامتیا مستحق دی، مستحق د عتاب دی. او که مستقل دی جمع پرېږدي او ځان له مونځ کوي، نو دی ډېر سخت ګناهګار دی. نو د جمهورو مسلک دا دی چې دا جمع سره مونځ کول دا سنت مؤکده دي. نو دلته کې الله پاک فرمایي واقیموا الصلاة، او تاسو قایموئ منځونه، وآتوا الزکاة ورکوئ زکات، ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین د رکوع کوونکو سره. یعنی ای یهودو علماو خپل دین چې ستاسو کوم دی هغه منسوخ شوی دی، راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې چې کوم دی شامل شئ، او د صحابو سره مونځ وکړئ، د هغې سره ایمان راوړئ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دا د دې آیات شی نزول دا دی چې د یهودو علماو لبه چې کله خپلوان رالل
او خپلوانو به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وو. نو دا خپلوان به رالل او دې ته به وایي چې موږ په نبی علیه السلام ایمان راوړی دی. نو د یهودو د علماو به ورته وایي چې بالکل د نبی علیه السلام حق پیغمبر دی، ایمان پې راوړی او مضبوط په خپل ایمان باندې ودرېږي. نو هغې ته به وایي دا حق پیغمبر دی، ایمان پې راوړی، خو به خپله پې ایمان نه راوړو. نو په دې باندې دا آیات نازل شو. الله پاک وایي تاسو نور ته حکم کوئ د نیکۍ او په خپله باندې چې کوم دی خپل ځانونه ته نه یېر دي، خپل ځانونه یېروئ، په خپله په نبي علیه السلام ایمان نه راوړئ. نو دلته الله پاک دا ذکر کړي اتأمرون آیا تاسو حکم کوئ الناس خلکو ته بالبر په نیکۍ سره، د نیکۍ حکم ورته کوئ. او دلته د نیکۍ نه مراد په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړل دي، چې تاسو هغوی ته دا حکم کوئ چې د نبي علیه السلام حق پیغمبر دی، حق پیژنئ مو، او هغوی ته حکم هم کوئ چې د نبی علیه السلام مرګستیا وکړئ، په دې باندې چې کوم دی قایم او دایم وساتئ، خپل ځانونه ټینګ پې ودرېږئ د نبي صلی الله علیه وسلم په دې مرګستیا باندې. نو نور ته حکم کوئ وتنسون او یېروئ انفسکم ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب او سره د دې چې تاسو لولی کتاب، یعنی تاسو تورات لولی. دې آیات کې دې طرف ته اشاره ده چې وانتم تتلون الکتاب او سره د دې چې تاسو کتاب لولی، یعنی تورات لولی. او په تورات کې دا خبره چې کوم دی شته دی چې کوم سړی خبره یو شانتي کی عمل بل شانتي کی، خبره یو شانتي کی او عمل بل شانتي کی. نو په دې باندې ډېر سخت وعیدونه په تورات کې راغلي وو. نو تاسو د هغې وعیدونو نه خبر هم یې، کتاب لولی هم، او نور ته د نیکۍ حکم کوئ، په خپله پې عمل نه کوئ. افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ؟ الله پاک ورته وایي په دې خبره خو تاسو پوهېږئ چې دا مونږ غلط کار کوو، تاسو دې غلط کار نه ولې نه منې کېږئ. نو امر بالمعروف یعنی حکم هم کول خلکو ته د نیکۍ، په خپله هم عمل کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه معراج له لړمه نو ما هلته کې څه خلک ولیدل چې د هغې شونډې او ژبې د اور په کینچو باندې پرې کولی شو. وي ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وي ما د جبریل علیه السلام وویل چې دا ستا د امت هغه بې عمله واعظان دي چې خلکو ته به د نیکۍ حکم کو او خلک به د بدۍ نه منع کول، خو په خپله به یې نه نیکي کول او نه به د بدۍ نه منع کېدل. خلکو ته خو به وایي مونځ کوئ، په خپله به یې مونځ نه کوو. خلکو ته به وایي تاسو حج کوئ، په خپله به یې حج نه کوو. خلکو ته به وایي غیبت مه کوئ، په خپله به یې غیبت کوو. نو وي دا ستا د امت هغه واعظان دي چې دوی به خلکو ته د نیکۍ حکم کو، په خپله به عمل د هغې خلاف و. خلک به د بدۍ نه منع کول، په خپله به عمل د هغې خلاف و. نو دکه دا عمل چې کوم دی دا د یهودو ومو چې دوی به چې کوم دی حکم کو چې په نبي علیه السلام ایمان راوړئ خپلو خپلوانو ته، خو په خپله به یې ایمان نه راوړو. نو دا د دوی په باره کې دا آیت نازل شوی دی. اتأمرون آیا تاسو حکم کوئ الناس خلکو ته بالبر په نیکۍ سره، یعنی په ایمان سره چې په نبي علیه السلام ایمان راوړئ، وتنسون او یېروئ تاسو انفسکم ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب او سره د دې چې تاسو لولی کتاب. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. اوس دې کې په دې یهودو په دې علماو کې دوه بیمارۍ وي، یو د حب جاه او بل د حب ما. یو د حب جاه او بل د حب مال. یو د مال سره محبت او دویم خپل عزت ورته ګران و چې موږ عزتمن پاتې شو، ځکه که دوی په نبي اسلام ایمان راوړي نو د دې هغه مشري او د دې هغه لویه به چې کوم دی ختم شي. نو د دې فکر ورسره اومو او د مال فکر ورسره اومو چې که موږ په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړو نو بیا به زموږ هغه دکانداري بند شي، کوم پیسې چې موږ له دا خپل رعایه راکوي نو هغه پیسې بیا بندې شي. نو دا دوه بیمارۍ وي پکې. نو د هغې علاج ورته الله پاک وښو چې واستعینو تاسو مدد وغواړئ بالصبر، واستعینو تاسو مدد وغواړئ د الله نه، بالصبر په صبر سره، والصلاة او په لمونځ سره. نو صبر سره څنګه مدد وغواړئ چې صبر کوئ په دغه خبره باندې، یعنی تاسو د دوی د مالونو نه خپل زړونه صبر کوئ. نو په صبر سره به د حب مال هغه خبره ختم شي، هغه بیماری به ختم شي. والصلاة او په مونځ سره به تاسو کې عاجزي پیدا شي، خپل عزت هغه به خو ختم شي، عاجزي به کې پیدا شي. نو دا دوه بیماری په دې واستعینوا بالصبر والصلاة سره ختمېږي. دې کې دا با د سبب دپاره ده، باب کې د سبب دپاره. واستعینوا تاسو مدد وغواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مونځ سره. وانه بشک دا لکبیرة ډیر ګران دی، دا مونځ په دغه ټیم کې ډیر ګران دی. الا علی الخاشعین مگر په هغه خلکو باندې ګران نه دی چې کوم خلک هغه د الله نه یریدونکي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې کله یو مشکل کار مخې ته راغی نو نبی علیه السلام به مونځ طرف ته متوجه شو، مونځ به یې وکړو. څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي هغوی ته څه مشکل
کار راغلی دی هغه مونږ کړی په مونږ سره په صبر سره د الله نه مدد غوښته. ابراهیم علیه السلام چې کله ورته ورځو وي د په ور کې چې کوم دی د مونږ نیت تړلی چې کله دی ورته ورلړه کېدو وګونو ته لاسونه اوچت کړل او د مونږ نیت یې وتړو او صبر یې دومره وکړو چې د فرشتو نه مدد ونه غوښته. فرشتې ورلرالې وي د الله خلیله مونږ ستا د مدد دپاره راغلي یو او ستا مدد کول غواړو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل وي تاسو الله را لېږلي یې که په خپله خوښه راغلي یې؟ هغه وی الله نه یو را لېږلی خو د الله نه مونږ اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل زما دپاره زما الله کافي دی او تاسو ته زما هېڅ ضرورت نشته دی. نو ګوره صبر یې وکړو دغلته کې او مونځ یې وکړو. نو په صبر او په مونځ سره الله پاک جل جلاله په اور کې بردن او سلامانو ساتو. حضرت یونس علیه السلام د موی په ګېډه کې چې کوم دی نیت تړلی نو هلته کې الله پاک جل جلاله حفاظت کړی. نو څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي هغوی ته چې څه مشکل کار مخې ته راغلی دی نو 2 رکعته مونځ یې کړی دی او دا مونږ ته هم حکم دی چې تاسو ته څه مشکل کار مخې ته راشي یو غټ کار ته مخې ته راشي نو 2 رکعته مونځ کوئ د الله نه چې کوم دی مدد غواړئ په صبر او په مونځ سره. نو الله پاک دلته کې فرمایي چې واستعینوا تاسو مدد وغواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره او وانها بشکه دا چې کوم دی لکبیره ډېر ګران دی الا علی الخاشعين مگر په هغې خلکو باندې ګران نه دی چا په زړه کې چې عاجزي وي. د چا په زړه کې چې عاجزي وي دا په دې باندې دغه مونځ ګران نه دی. نو مونږ او تاسو ته هم دا حکم دی چې کله مشکل کار مخې ته راشي نو 2 رکعته مونځ کړو. سړی بیمار شي نو 2 رکعته مونځ وکړو ځکه مونځ هم سبب دی د الله نه د مدد غوښتلو دپاره. نو لومبې مونځ وکړو او بیا نورې طریقې چې کوم دی کوم د سبب وي هغه هم اختیار کړو. ډاکټر له لړ شو د بینې وخورو صدقه ورکړو نو دا ټول چې کوم دی سبب دي اسباب دي دا ټول اسباب دي. نو واستعینوا تاسو مدد حاصل کړئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره وانها بشکه دا لکبیره ډېر ګران وي الا علی الخاشعين مگر په هغه کسانو باندې ګران نه وي چې چا په زړونو کې چې عاجزي وي. الذین هغه کسان یظنون چې دوی یقین ساتي دلته کې دا یظنون په معنی د یقین سره دی یوقنون. الذین هغه کسان یظنون چې دوی یقین لري انهم چې بشکه دوی ملاقات کی ربهم د خپل رب سره وانهم او بشکه دوی الیه ها طرف ته راجعون واپس ورتلونکي دي. یعنی دوی به الله رب العزت سره ملاقات کوي او الله پاک په هلته کې حساب او کتاب کې الله به تپوس کې چې کوم نعمتونه به الله کړي دي د هغه نعمتونو به الله پاک تپوس کې هغه الله طرف ته چې کوم دی واپس تللی. واقیموا الصلاة او تاسو قائموي منځونه وآتوا الزکاة ورکوي زکات ورکعوا او رکوع کوي تاسو مع الراکعين د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس اتأمرون آیاتاسو حکم کوي الناس خلقو ته بالبر پنیکۍ سره یعنی په نبی علیه السلام د ایمان راوړلو سره. وتنسون تاسو هېروئ انفسکم ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب وانتم او سره د دې چې تاسو تتلون لولئ الکتاب کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا تاسو مدد وغواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره وانها بشک دا مونځ لکبیره ډېر ګران وي الا علی الخاشعين مگر په خشوع کوونکو باندې عاجزي کوونکو باندې ګران نه وي. الذین ها کسان یظنون چې دوی یقین لري انهم چې بشک دوی ملاقو و ملاقات کی ربهم د خپل رب سره وانهم بشک دوی الیه هغه طرف ته راجعون واپس ګرځېدونکي دي واپس تلونکي دي. واقیموا الصلاة او تاسو قائموي منځونه وآتوا الزکاة ورکوي زکات ورکعوا او تاسو رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر پنیکۍ سره وتنسون او تاسو هېروئ انفسکم ځانونه خپل وانتم او سره د دې چې تاسو تتلون لولئ الکتاب کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا تاسو مدد وغواړئ د الله نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مونځ سره وانه بشک دا لکبیره ډېر ګران وي الا علی الخاشعين مگر په خشوع کوونکو عاجزي کوونکو باندې هیڅ ګران نه وي. الذین ها کسان یظنون چې دوی یقین لري انهم چې بشک دوی ملاقو و ملاقات کی ربهم د خپل رب سره وانه بشک دوی الیه هغه طرف ته راجعون واپس ګرځېدونکي دي واپس تلونکي دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمین د زمون رازش الله زمون به واړه ټول ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین دې کې څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي الله مونږ ته معاف کړي.
الہ العالمین من صحیح ترجمه د تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي. الله څومره ملګري راځي الہ العالمین مونږ ټول ته د قرآن پوهه د قرآن فهم راکړي. الله په دې قرآن مجید باندې مونږ پوهه کړي. الله زمونږ د ټولو په قرآن مجید باندې صحیح د عمل کولو توفیق او طاقت مونږ لراکړي. الہ العالمین زمونږ د ټول مرګري څومره چې راځي الہ العالمین دې کې څومره بیماران دي ټول ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي. الله کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي ټول ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري قرضونه خلاص کړي. الله څومره پریشان حال دي پریشانه ختم کړي. الله څومره ناحق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي. څومره خلکو رزق تنگ لند دی الله رزق ورته فراخه کړي. الہ العالمین څومره خلک وفات شوي دي ټول ته کامل مغفرت نصیب کړي. الله چاته مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین درجات بلند کړي. الہ العالمین ټول مسلمانانو ناراضي شي. الله زمونږ د ټولو ناراضي شي. الله چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي. الله خاتمه زمونږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې. الله په وخت ځن قدر مو د زړه په صدق سره په جبه دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله.